بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. حدیث کی راضی داغی مفہوم دا سے دے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې ما ته نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا ارشاد رسیدلی دی چې چا سورۃ یاسین د ورځې په شروع کې ولوستو دا هغه د ټولې ورځې حاجتونه پوره شي. په حدیثونو کې د سورۃ یاسین هم ډیر فضایل راغلي دي. یو روایت کې راغلي دي چې د هر چیز د پاره یو زړه وي او د قرآن شریف زړه سورۃ یاسین دی. انسانو زړه دی دغه شان دی د قرآن مجید زړه چې دی هغه سورۃ یاسین دی. سوچ یې سورۃ یاسین ولي الله جل شانه هغه ته د لسو قرآنو ثواب لیکي. دومره فضیلت دی چې څوک سورۃ یاسین یو وارې ولولي هغه ته د لسو قرآن مجیدونو د ختم ثواب ولیکلی شي. او یو روایت کې راغلی دی چې الله جل شانه سورۃ طه او سورۃ یاسین د اسمان او د ځمکې پیدا کول نه 1000 کاله وړاندې ولوستو. څومره لوی فضیلت دی زما عزتمندو. لږ دی موږ ته د سوچ وکړو. موږ ته چې دنیا څه خبره مخې ته راشي څه پیدا مخې ته راشي پای پسې موږ شپه او ورځ چې دی ورپسې شو لګیا شو پسې چې موږ ته لږ دنیا حاصله شي. او د دنیا مثال د ماشي د وزر دی. د الله جل شانه که د ماشي د وزر هم د دنیا سره د قدر به نو کافر له به یو ګوټ بنې ورکړي. زما عزتمندو دا د سورۃ یاسین فضایل دی چې موږ په خپل زده کو عمل وکړو نور ته د رسول کوشش وکړو. نو نورم داسې ډېر زیات فضیلتونه وایي. کله چې فرښتو واورېدل نو ویل چې خوشحالي ده د هغې امت دپاره په چا چې به دا قرآن نازلېږي او خوشحالي د هغې زړونو دپاره څوک چې به دا اوچتوي یعنې یادوي به دا د نبي سلام ارمانو چې زما د هر امتي په زړه کې سورۃ یاسین یعنې یادي. نو موږ او تاسو د نبي اسلام څومره قربانۍ ورکړلې چې موږ او تاسو د نبی اسلام دا تمنا خو پوره کړو دا سورۃ یاسین چې دی یاد کړو. په دنیا کې هم په کار راځي په ځنګدن کې هم په کار راځي په قبر آخرت کې همیشه دپاره چې دی په آخرني زندګۍ کې په کار راځي. زما عزتمندو نو لږ موږ دې له وخت ورکړو. نور هم چې دی ډېر زیات چې دی یعنې فضیلتونه دي. په یو حدیث کې دي چې څوک سورۃ یاسین خالص د الله تعالی د رضا لپاره ولولي د هغه لومبني ټول ګناهونه معاف کېږي. نو دا صورت په خپلو مړو لولئ. مطلب یعنې چې کله د چا ځنکدني او هغه په وخت د هغه ځنکدن په وخت کې دا سورۃ یاسین موږ او تاسو وایو نو د هغه د ځنکدن سخته به یعنې اسانېږي. ځنکدن ډېر سخت چیز دی زما عزتمندو. یعنې پیغمبرانو چې دی د دې نه چې دی یعنې روایتونو کې راغلي موسی علیه السلام چې کله د نبي اسلام سره معراج په شپه میلاو شو وي د الله رسول د ځنکدن دومره سخته ده چې د هغې هغه تریخوالی اوس هم زما په خوله کې دی او دومره سخته د ځنکدن لکه د ژوندۍ بیزې نه چې زرمن وباسي. او وی د الله رسول دومره سخته ده لکه کړهی دی د تیرو ډک کړی سور کړی دی خوټ کولی دی او هغې ته قارغه واچي نه هغه لتی شي او نه مړ کېږي. نو موږ او تاسو له پکار ده چې د چا ځنکدن وخي هغه ته زمونږ رورې پلارې خپلې هر څوک چې موږ او تاسو د سورۃ یاسین فورا وایو جاړه چغې جوغارې نه وو. زموږ په دې کې زموږ خیر دی. نور هم ډېر فضیلتونه په یو روایت کې راغلي دي چې د سورۃ یاسین نوم په تورات کې مونیمه دی چې خپل لوستونکي دپاره د دنیا او د آخرت په ښېګړو شامل دی او د دنیا او د آخرت مصیبت لرې کوي او د آخرت یره لرې کوي. څومره اوچت فضیلت دی زما عزتمندو. په آخرت کې به زموږ ستاسو سره څوک نو چې موږ او تاسو د سورۃ یاسین د ویلو سحر مالې اهتمام کوو مانځه پسې فورا. یو روایت کې دي چې نبي علیه السلام وفرمیل چې زما زړه غواړي چې سورۃ یاسین زما د هر امتي په زړه کې وي. یو روایت کې دي چې چا سورۃ یاسین هره شپه ولوستو بیا مړ شو نو شهید مړ شو. څومره اوچه ده زما عزتمندو. لږ سوچ وکړو. یو روایت کې دي چې څوک سورۃ یاسین ولي د هغه بخښنه کېږي او چې څوک یې د لوږې په حالت کې ولولي موړ بشي. د چا نه چې لار ورکه شوي وي او ویل ولي لار به بیا مومي. چا نه چې ځناور ورک شوي وي او ویل ولي نو بیا به یې مومي. او چې څوک یې په داسې حال کې ولولي چې د خوراک د کمېدو یره وي نو هغه خوراک به کافي شي. یعنې کله موږ او تاسو چاله اکرام کړی یا میلمانۍ او موږ او تاسو چې دی د هغو لپاره تیاری کړی او پای کې نور میلمانه هم راشي او زموږ په زړه کې یره پیدا شي نو موږ د فورا په سورۃ یاسین وایو په یقین سره انشاءالله دا به چې دی سیوا پاتې کېږي هغه پوره به هم شي او نور به هم پاتې شي. دا د سورۃ یاسین برکات دي. او چې داسې کس سره یې ولولې چې د هغه ځنکدن وي نو په هغه به ځنکدن اسان شي او
یعنی څومره اوچت عمل دی زما عزتمندو. بل یو بزرګ فرمایي مقری رحمت الله علیه فرمایي چې کله د بادشاه یا دشمن یره وي او د هغه دپاره سورة یاسین ولولې نو هغه یره به یې لاړه شي. یو روایت کې راځي چا چې سورة یاسین او سورة والصافات د جمعې په ورځ ولوستو بیا یې د الله تعالی نه دعا وکړه نو دعا یې قبلیږي. د دې هم اکثره حصه د مظاهر حق نه نقل شوې ده. نو زما عزتمندو دا ډیر اوچت عمل دی، ډیر لوی عمل دی. موږ او تاسو دی یعنی د سهار په مانځه پسې سورة یاسین ووایو که موږ تاسو لمر راغی نو موږ شهیدان ځکه دا د الله او د الله رسول وینا ده. نو موږ په خپله باندې په دې باندې عمل وکړو او نورو ته یې درسولو کوشش وکړو. زما عزتمند دنیا زندگی ختمېدونکې زندگی ده، فانی زندگی ده او د آخرت زندگی چې د هغه همیشني زندگی ده د هغې سر په مر شروع کېږي، د آخرت د زندګۍ سر په مر شروع کېږي او اختتام یې بلکل نشته. نو چې موږ او تاسو د هغې همیشني زندګۍ دپاره په دې دنیا کې تیاری وکړو او یعنې دا خپله لږه زندګي چې دا قیمتي کړو په دې باندې آخرت زندګي قیمتي کېږي. زما عزتمندو په هغه وخت کې به موږ بیا تاسو چې دی نه من نوستو عمل په کار راځي. نو موږ او تاسو چې دی عمل وکړو هغه شان سهار مونځ کوو ورسره سورة یاسین وایو دې زموږ دنیا هم کامیاب ده آخرت هم کامیابي ده. الله دې موږ ټول په ټول په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.